محترم څوک چې 15 د شعبان باندې د سورت دوحان تلاوت وکي فرمایي چې الله پاک به د انسان اویا حاجتونه په دنیا کې پوره کړي او اویا حاجتونه به په آخرت کې دا پوره کړي. یاد ساتئ محترم په دنیا کې چې څومره حل کې ډېر د چا یو حاجت دی، د چا دوه دي، د چا درې دي، د چا پنځه، انتهایی کو ډېر زیات شي د چا به لس حاجتونه شي. نو که اویا حاجتونه ستا په دنیا کې پوره کېږي دا ډېر شی دی، او دغه رنګې اویا حاجتونه به د آخرت دپاره پوره کېږي. یو قسم له د آخرت ګټه هم پکې شوه، د دنیا ګټه هم پکې شوه. او دا وظیفه زه دې ټایم کې د یو کتاب د ماسه هر ماه کې شرعي احکام او لیکلی دی شیخ الحدیث مفتی محمد الیاس زکریا صاحب. د محترمو د کراچۍ دی، کورنګي چې ورته ویل کېږي د هغه ځای دی، او په پیج نمبر 178 باندې 188 باندې دا خبره لیکلې ده. څوک د شعبان 15 تاریخ باندې د سورت دوحان تلاوت کوي فرمایي چې الله پاک بوله اویا حاجتونه د دنیا باره کې پوره کړي او اویا حاجتونه بوله د آخرت په باره کې پوره کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخښونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در رب کوم چې تاسو ټول به ټیک ټاک الله پاکم خوشاله آباد ساته. الله پاک دې زمونږ او ستاسو ټول مسائل دا ختم کړي. الله پاک دې زمونږ او ستاسو ټول حاجات دا پوره کړي. نن چې محترمو زمونږ کوم وظیفه ده د سورت دوحان وظیفه ده، او ډیره زیاته بهترینه او ډیره زیاته اعلی وظیفه ده. محترمو فرمایي چې کوم سړی دا وظیفه کوي نو الله پاک به د انسان اویا حاجتونه په دنیا کې پوره کړي، او دغه رنګې الله پاک به د انسان اویا حاجتونه دا په آخرت کې پوره کړي. نو ډیره زیاته پاورفول او ډیره زیاته بهترینه وظیفه ده. په دنیا کې د چا یو حاجت نیولې په لاس کې، د چا محترمو د کاروبار مسله وي، دغه رنګې د چا د رشتې مسله وي، هغې دپاره حیرانې پریشانې، دغه رنګې د چا د نوکرۍ مسله وي، دغه رنګې د هر چا محترمو څه نه څه مسایل وي. را څونه چې مسایل دي د ټولو محترمو د حل دپاره اویا مسلې به د چا د دنیا مطابق نه وي، اویا مسلې به د چا د آخرت ته حوالې څه نه وي. نو کم سړی سورت دوحان محترمو د 15 د شعبان باندې یعنې د جمعې په شپه باندې روان چې کومه جمعه ده د هغې په شپه باندې 14 فروری باندې د جمعې په شپه باندې 15 د شعبان دی، په دې باندې سورت دوحان محترمو تاسو وپیري ووایئ، تاسو وپیري سورت دوحان ووایئ. مخکې وروسته د هغې نه 11 پیرې درود شریفو. نو څومره ستاسو حاجات دي الله پاک به ضرور محترمو دا قبلوي. ځکه د کتاب مصنف رحمت الله علیه دغه قصه لیکلې ده او دا وظیفه پکې لیکلې ده شیب برات حوالې سره، او کتاب ډیر زیات بهترین ځکه چې په دې کې بدعات او خرافات دا پکې نشته دی. او سورت دوحان به تاسو ته میلاویږي په 15مه سپاره کې او 44 نمبر سورت دی سورت دوحان حامیم والکتاب المبین. محترمو کوشش وکړئ چې دا وظیفه په خپله موقع ملګرو سره هم شیر کړئ. ډیره زیاته مختصر ده، ډیره زیاته کمال ده. الله پاک به د وظیفې په برکت باندې ستاسو په مالونو کې برکت واچوي، الله پاک به ستاسو په جانونو کې برکت واچوي، ستاسو کاروبار کې برکت واچوي، او بیا حاجتونه به الله پاک ستاسو د دنیا حوالې سره پوره کړي، او بیا حاجتونه به الله پاک ستاسو محترمو د آخرت حوالې سره پوره کړي. نو ډیره زیاته پاورفول بهترین اعلی وظیفه ده. کوشش وکړئ په دغه شپه باندې وظیفه مو کوئ، دعاګانې مو کوئ، نوافله مو کوئ، وجاړئ الله پاک ته، او دعا موږ ته هم کوئ. پوره امت مسلمه ته پکې دعا وکړئ. څومره حل که دا وظیفه کوئ او دا وظیفه ګوري ټولو ته پکې دعا وکړئ چې الله پاک د ټولو مسلې مسایل هر څه دا ختم کړي. الله پاک هم خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.